پکار چې تاسو د دې خلاف یو سخت سټیټمنټ جاری کړو، یو سخت جواب مو امریکای ته ورکړی وي چې تاسو څوک یې راځئ زمونږ د پاکستان په کار کې کار ساتئ. خو نه، تاسو هغوی ته لکۍ وښیي او تاسو دا خبره کوئ چې موږ به د غازي خالد تحقیقات کوو. مو وایه نه لګي په دې خلقو دا سپینې او یا به د سر خوسکي او یا به درنه جبه پرې کي او که د دې وخت په سرکار دې ګوته چوته کړله نو د دې وخت دا باچا به درنه جبه پرې کي. سلامونه نه کې هیلې ډېر زیات احترامات په پښتنه مینه. ستاسو ورور ستاسو همدرد قاسم صافي یو ځل بیا تاسو ته مخاطب. نن مې بیا د حق اواز راوړی دی، نن بیا د ظلم خلاف راپاڅېدلی، نن بیا د اسلام د دفاع په حق کې خبرې کوم. هغه څه وایي چې دلته کې د حق خبرې ظلم دی او دلته کې روغتونو ته کافر وایي. دلته کې چې زموږ په ملک کې چې څوک هم رښتونې خبرې کوي، زه به دا وایم چې د هغوی ټایم کم وي. الله دې وکړي چې موږ ته الله پاک غټ ژوندون راکړي او خیر که د حق خبرو کې موږ لاړم شو د دې دنیا نه نو الله چې په دې باندې ما ته ډېره زیاته خوشحالي وي. خیر هغه خبرې به بیا کوو. قدرمندو، غازي خالد چې کومه واقعه کړې وه، کومه کارنامه یې کړې وه، هغې باندې امریکایي غټ اکشن اخیستی و. په هغې باندې موږ ویډیو جوړه کړې وه. امریکایي دا سټیټمنټ ورکړی و چې د قاتل ته دې نعوذ بالله قاتل ورته ویلي و غازي ته چې ده ته دې سزا ورکړلی شي. پاکستان ته یې دا آرډر کړی و او د قانون کې دې چینجز راوړلی شي. نو موږ په هغې باندې ویډیو جوړه کړې وه چې پاکستان حکومت ولې هغې ته د دې جواب ورنه کړلو. قدرمندو، هغه جواب یې ورکړی دی، هغه جواب زما مخې ته رالو. پاکستان وزیری خارجه شاه محمود قریشي هغه جواب ورکړی، هغه دا سټیټمنټ ورکړی دی د امریکای د هغه بیان باره کې. زمونږ وزیر خارجه د امریکای د یاري دا بیان ورکوي دا کوم قاتل چې و غازي خالد یادوي، دا کوم قاتل چې موږ به د خلاف تحقیقات کوو. یا د خدای ظالمانو، تاسو د څه تحقیقات کوئ؟ تاسو د دې تحقیقات کوئ چې د غازي خالد لیونی و؟ تاسو د دې تحقیقات کوئ چې دا چېرته د شرابو یا د آیسو یا د چرسو په نشه کې و دا قادیاني ووجلو؟ تاسو د دې تحقیقات کوئ چې د غازي خالد د دې قادیاني سره څه ذاتي معاملات و؟ د څه تحقیقات کوئ تاسو؟ موږ ته هم لږ وښایه، تاسو د څه تحقیقات کوئ؟ بیا وایي موږ ته د اسرائیل او د امریکې غلامان مه وایي، موږ ته د یهودیانو قادیانانو غلامان مه وایي. نو تاسو ته څنګه د یهودیانو قادیانانو غلامان نه وایو؟ پکار چې تاسو د امریکای خلاف یو سخت اکشن اغستو، یو سخت بیان مو ورکړو چې تاسو څوک یې، بړواګانو خرامیانو تاسو څوک یې چې تاسو مونږ ته وایي، پاکستانیانو ته وایي، مسلمانانو ته وایي چې تاسو د غازي خالد خلاف اکشن واخلئ او په خپل قانون کې، خپل اسلامي قانون کې چینجز راولئ. پکار چې تاسو د دې خلاف یو سخت سټیټمنټ جاری کړو، یو سخت جواب مو امریکای ته ورکړی وي چې تاسو څوک یې، راځئ زمونږ د پاکستان په کار کې کار ساتئ. خو نه، تاسو هغوی ته لکۍ وښیي او تاسو دا خبره کوئ چې موږ به د غازي خالد تحقیقات کوو. قسم په خدای زړه مې د خفګانه چې کله خپل حکومت د بېغیرتي او د غلامي ووینم. بیا زمونږ سوشل اکټیویست زیاتره ملګري په موږ باندې تنقید کوي چې تاسو د فیسبوک نه جهاد اډه جوړه کړې او راځئ او دا چغې وښیئ چې غازي خالد داسې او واغسې میدان ته. قسم په خدای موږ د هر طرف نه دباویږو، زمونږ الکترانیک میډیا خاموشه ده. نو چې موږ نه راوځو، زه به خبرې نه کوم، زه به د خپل عوام د سترګو، زمونږ د خپل عوام د غوږونه به نه کولاوم. مونږ د هر طرف نه دباویږو، زمونږ الکترانیک میډیا خاموشه ده. مونږ سوشل میډیا ولې چې کوم چې مونږ د حق خبره نه کوو نو څوک به کوي؟ تاسو بیا وایي فیسبوک نه د جهاد اډه جوړه کړې ده. والله جړه راشي راله په داسې خبرو باندې. دا زمونږ د حکومت یو ډېره غټه ناکامي ده، موږ ډېر بې انتهایي کمزوري شوي چې موږ د یهودیانو قادیانانو د هندوانو په حکمونو باندې چلیږو. موږ مسلمانان یو، موږ ته خپل ازادي حاصله د اسلام د قانون د لاندې. موږ ولې د غیر مذهبو خبرو ومنو؟ مسلمانان ولې د غیر مذهبو په خبره چلیږي؟ ولې دومره بې انتهایي کمزوري شوي دي؟ زه چې کله به د حضرت علي رضی الله تعالی عنه، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، خالد بن ولید غونته کې، نور الدین زنګي غونته کې، صلاح الدین ایوبي غونته کې خلک به کله پیدا کیږي؟ دا څنګه د مدینی ریاست دی؟ مدینی ریاست داسې و، شرم وکړئ مړو د مدینی ریاست غنوم مو شرمولو. بخانه غواړم، خبره ډېره زیاته اوږده شوه، ډېر زیات جذباتو ته لاړم او خبره نوره هم اوږدېږي. خو یو وړوکی شانته ریکویسټ کوم د خپلو مسلمانانو، خپلو پښتنو، خپلو پاکستانیانو، یو وړوکی شان ریکویسټ درنه کوم چې دا ځل په 14 اګست کې د پاکستان جنډو سره یو وړوکی شانته کې تصویر غازي خالد پرنټ کړئ او هغې باندې ولیکئ غازي خالد کو رهایی دو. او تاسو چې د پاکستان په کوم ښارونو کې جشن ازادي مناوئ، هغې سره تاسو د غازي خالد دپاره اواز اوچت کړئ، تاسو د غازي خالد دپاره احتجاجونه وکړئ. قدرمندو، زما د وړوکي شان ریکویسټ، زما د وړه شان مشوره ده. قدرمندو، څوک هم ما سره په دې باندې متفق یې نو په کمنټ کې ماته ووایه چې بھائی جان زه تا سره په دې خبره باندې متفق یم.
او زما د ویډیو شیر کړئ چې دا نورو ته ورسي چې موږ ټول د غازی خالد اواز چت شو او په 14 اگست باندې د پاکستان ازادۍ سره سره موږ د غازی خالد ازادي چې د هغه موږ یقیني وګرځو چې څوک موږ سره متفق په کمنټ کې ماته وای او زما د ویډیو د سره شیر کړئ چې نور مسلمانانو ته نور پاکستانیانو زما د خبر ورسي او قدرمندو کو څوک د مردان سره د خوا کې علاقو د نوخار د ثوابي د چرسدي د تخبه وغیرہ وغیرہ د ملاکنډ نو تاسو راتلی شي مونږ سره په مردان کې مونږ د غازی خالد د لپاره په 14 اگست باندې مونږ پروټیسټ کوو مونږ احتجاج کوو تاسو مونږ سره په هغه کې شرکت کولی شئ نو که څوک هم د دې عاشق رسول غازی خالد سره څوک هم د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره مینه لرئ نو امید مې ده چې تاسو په دې احتجاجونو کې شرکت کوئ او مونږ چې په مردان کې کم احتجاج کوو تاسو مونږ سره په دې کې ضرور شرکت کوئ د دې نه مخکې ما پوسټ کړی د پېښور احتجاج باره کې چې په 14 اگست باندې جمعې په ورځ به د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاج کیږي خو د بره نه زورو چې کرونا کم ځای کې د خو الله مسلمان د هر طرف نه دباویږي خو هغه احتجاج چې کوم دی هغه مونږه کینسل کړو او په مردان کالج چوک کې انشاءالله د جمعې په ورځ په 14 اگست باندې تاسو ته دا ورځ او دا ځای یاد وي انشاءالله ټیم ونه دی مقرر کړی زمونږ مشران شته زمونږ خپل یونین دی د KPK په سطح باندې د سوشل اکټیویسټ یونین اف سوشل اکټیویسټ KPK زه انفارمیشن سیکریټری زمونږ نه مشران شته دي زمونږ سیکریټری شته دي جنرال سیکریټری شته دي زمونږ چیرمن دی صدر دی انشاءالله مونږ په خپل کې غونډه جوړو مونږ مشوره کو چې څه ټیم مو کې خودلو انشاءالله تاسو به کال کوم چې په دې ټیم باندې تاسو کالج چوک ته په 14 اگست باندې د جمعې پر ځان ورسوي نو تر نن څخه د پورې خپل قسم سپیله ورکړي اجازه اسلام زنده باد پاکستان پاینده باد